العالمين فخصوصي فضل او توفیق سره د سورة العصر تلاوت وشو. دا مکی سورت دے مخی د هجرتنا نازل شوه دے پر رسول الله صلی الله علیه وسلم. دا یو مختصر سورت دے خو ډیر عظیم سورت دے او دا هغه سورت دے چې رب العالمین په دې سورت کې په زمانه باندې یا په وخت مازیګر باندې قسم کړی دی. د رب العالمین قسم کول د غشي عظمت او رفعت مقام مرتبه هغه ظاهرول دي. امام شافعی رحمهم الله فرمایي وایي که چېرته صرف په دې صورت باندې سوچ او فکر وکړی شي او په دې صورت باندې عمل وکړی شي نو د کامیابی لپاره دا صورت هم کافی دی. د دې صورت په شروع کې رب العالمین فرمایي والعصر قسم دی په وخت د مازیګر یا قسم دی په زمانه باندې، یعنی رب العالمین قسم کړی په وخت باندې او وخت دا ډیر زیات قیمتي دی. الوقت من الذهب، د سرو زرو د سپینو زرو نه قیمتي دا وخت دی. دنیا کې چې رب العالمین کوم وخت او کوم ټیم مونږ ته راکړی دی دا دومره قیمتي ټیم دی چې ګرچا نه صرف یو ګنټه تېره شي فضل له لعب کې الکود کې هسې چې تېره شي او هغه وخت کې د رب العالمین عبادت او بندګي ونه کړي نو که دنیا کې څه دي دا راواخلي د هر څه ورکولو ته به هغه تیار وي، لیکن دغه وخت به نه میلاویږي. لنډ مثال د سهار مونځ وخت تېر شوی دی. چا چې د سهار مونځ کړی دی د خوش قسمته کس دی او الله دې نه کړي د سهار مونځ د چا نه قضا شوی، که دا اوس هر څومره مال ورکي، دولت ورکي، سره زر ورکي، سپین زر ورکي، پراپرټي ورکي، ځمکه ورکي، کور ورکي، جیداد ورکي، نو یاد وساتئ چې دغه سهار کوم وخت دی دغه وخت واپس نه میلاویږي. یا یو انسان دی وخت کې ځوان دی او دا څومره مال دولت ولګوي د دنیا بادشاهت هر څه ورکولو ته به تیار شي، لیکن د ماشوموالي چې کوم وخت کوم ژوند کوم زندگی تېره شوې ده هغه واپس نه راځي. یا دې دور دې زمانه دې وخت کې څوک ضعیف العمر دی په ویښتو کې سپین لګېدلی دی، بوډا شوی دی یا بوډۍ شوې ده، دا به هر څه ورکولو ته تیار وي لیکن هغه ځواني واپس نه راشي. دا خو صرف د دنیا مسله ده چې دا کس په دنیا کې موجود دی، که چېرته دا د دنیا نه لاړ شي واپس راتلل دغه شان د محال دي. دا وخت چې چا قیمتي کړی قیمتي کېږي د رب العالمین په عبادت او بندګۍ سره. دا وخت چا پیژندلی دی، وخت ته چا دوکر نه ده ورکړی، وخت ته چا ذکر نه ده ورکړی او وخت یې د ټیم پاسي لپاره نه دی ګرځولی بلکې سیکنډ سیکنډ یې قیمتي ګرځولی، منټ منټ یې قیمتي ګرځولی، ګنټه ګنټه یې قیمتي ګرځوله، ورځ یې قیمتي ګرځوله، هفته یې قیمتي ګرځوله. د سره د خپل سوچ د وخت سوچ دی دا انسان کامیاب. که دا دنیاوی اعتبار سره وي او که اخروی اعتبار سره وي، کوم یو کس چې وخت نه ضایع کوي، وخت قیمتي ګڼي، دی به خامخا خپل منزل مقصود ته رسي، دی به خامخا کامیابیږي. او د دنیا دا وخت دا دومره زیات قیمتي دی چې په دې وخت باندې آخرت جوړیږي هم او آخرت خرابیږي هم. رب العالمین چې د انسان نه د قیامت په ورځ تپوس کوي نو ایو حدیث کې راځي چې د قیامت په ورځ به
یو کس قدم اوچت نکی تر څو پورې چې رسو خبرو جوابونه نه ورکړي یو باغی کې وخت دی چې دا وخت تاسو شي کې لګولې عمر تاسو شي کې لګولې ځواني دې څه شي کې لګولې اوس یو کس بداسي چې هغه بل لس کاله عمرې د ځوانۍ نه پس باغ ته لس کاله عمر میلاو شوی دغه لس کاله کې به د صحیح عبادت او بندګي کړې دی به جنت ته ځي پنځه کاله ورته میلاو شو پس د ځوانۍ نه بیا هم د جنت ته ځي که د وخت یې نه دی ضایع کړی تر دې که یو کال زندگی او ژوند ورته میلاو شي بیا هم د جنت ته ځي د هر انسان سره به د هغه د وخت مطابق د هغه نه تپوس کېږي یو سړی 70 ساله دنیا کې تیر کړی د 70 ساله جواب به ورکوي 80 ساله تیر کړی د 80 سال جواب به ورکوي 100 کاله تیر کړی د 100 کاله جواب به ورکوي 80 کاله تیر کړی د 80 کاله جواب به ورکوي 50 کاله تیر کړی 50 کاله جواب به ورکوي 40 کاله تیر کړی 40 کاله جواب به ورکوي څومره چې انسان دنیا کې ژوند او زندگی تیري الله تعالی جواب ورکوي نو لہذا اول نمبر کې د کامیابی لپاره شرط دا دی چې خپل زړه کې د وخت اهمیت کې نه وای خپل زړه کې وخت ته ځای ورکول چې دا وخت دا د الله د طرف نه یو عظیم نعمت دی نو رب العالمین په زمانه باندې قسم کوي یا په وخت د مازدیګر باندې او وخت د مازدیګر دا هم ډیر زیات قیمتي وخت دی یو په حدیث کې راځي بالکل صحیح حدیث دی من فاتته الصلاة فكأنما أتر أهله وماله دا چانه چې مونږ قضا شي او محدثین فرمایي چې دین مراد مونږ د مازدیګر دی فكأنما أتر أهله وماله گویا د دغه یو مونږ قضا کولو په وجه د دومره نقصان وکړو کفأنما أتر أهله وماله د ټول اهل عیال د بچی د نوسی د کړوسی د کودی د زامن د لونه هر څه تباشي ختم شي وماله د کور یې غم ختم شي د جیداد یې غم ختم شي د دکانونو یې غم ختم شي د تنه تنها پاتې شي صرف یو دی پاتې دی نور خپل خپلوان مال دولت ټول ختم شو دا دومره د نقصان خبره نه ده انسان ته د نقصان خبره ښکاري لیکن په نزد الله باندې دا د نقصان خبره نه ده نقصان خبره دا ده چې د مازدیګر مونځ درنه قضا شو صرف د یو مانځه مسله ده بیا چې دې حدیث په رڼا کې سړی سوچ وکړي فکر وکړي غور وکړي تدبر وکړي نو زموږ نه مونځونه قضا کېږي او بیا هم زموږ سوچ کې هم نه راځي فکر کې هم نه راځي چې آیا زمانه دا نقصان وشو که نه حالانکه د مازدیګر په مانځه چې یو سړی ډېره په قراره کې چې 7 منټ کې ښه په قراره باندې 4 رکعته مونځ کېدی شي دغه 4 رکعتو ته دا اهمیت نه ورکوي دغه 4 رکعتو ته دا وخت نه ورکوي نو دا یاد وساته دومره نقصان دی وکړو چې دومره نقصان به ستا په زندګي او ژوند کې نه شوی بیا دا مازدیګر مونځ داسې دی چې دې ټیم کې د فرشتو ډیوټیانې بدلېږي 2 اوقات داسې دي چې هغې کې د فرشتو ډیوټیانې بدلېږي یو وخت مونځ د مازدیګر دی او بل د سهار نو کله چې څوک د مازدیګر مونځ کوي نو د سهار نه چې کومې فرشتې راغلي هغوی هم ولیکي چې دې کس مونځ وکړو د شپې والا کومې فرشتو ډیوټي چې شروع کېږي هغوی هم ولیکي چې دې کس مونځ وکړو نو په دواړه رجسټرو کې دا حاضر ولیکلی شي او کله چې یو سړی د مازدیګر مونځ ونه کړي نو په دواړه رجسټرو کې د غیر حاضر ولیکلی شي د چا چې د سهار نه ډیوټي و هغې هم ولیکي غیر حاضر ماښام ډیوټي د چا شروع کېږي هغې هم ولیکي غیر حاضر او دا زموږ د سکولونو یا د مدرسو یا د سرکاري آفس رجسټر نه دي چې رشوت ورکړه پیسې ورکړه بس خیر دی حاضر بکړی شي یا منت وکړه زاری وکړه یا سفارش وکړه یا عذر پیش کا نه دی کې چې غیر حاضر شو بیا به غیر حاضري دغه شانتې کله چې انسان وفات شي او مړ شي
دی په قبر کې کېږدي، چاہے قبر کې د شپې کېښودو که د ورځې کېښودو، مازدیګر یې کېښودو، سهار یې کېښودو، ماسپښین یې کېښودو، چې څوک کوم یو وخت کې کېښودلی شي او قبر کې د کې واپس روح واچولی شي، نو ته داسې معلومیږي چې د مازدیګر وخت دی، او د مازدیګر وخت ورته داسې معلومیږي چې بالکل نور غروب کېدونکی دی، مونځ قضا کېدونکی دی. نو ښه انسان په دنیا کې د سره د مانځه سوچ وي، فکر وي، غور وي، د هغې لپاره سوچ کوي چې کله مونځ قضا شي جاړي، خپای، پریشانئ. نو کله چې د قبر کې کېږدي او دې کې واپس روح واچولی شي، نو دته داسې معلومیږي چې د مازدیګر د مانځه وخت دی، مونځ قضا کېږي. نو دی منکر نکیر ته وایي چې ما پرېږدئ زه اول مونځ کوم بیا به در سره خیر د خبرې کوم. نو دغه منکر نکیر ورته وایي د مانځه وخت دی اوس نه دی. دا ته قبر کې مونځ په دنیا کې تا ځان ستړی کړی دی، تا مونځونه کړي دي، تا الله راضي کړی دی، نن کښېنه آرام کوه. نو بیا حدیث کې راځي دا قبر ورته دومره کولاو کړی چې مد بصره تر څو پورې چې د نظر رسي. د وړوکې غوندې قبر چې سړی پکې کېناستی نشي، ودرېدی نشي، رڼا پکې نشته دی، اوبه پکې نشته دی، خوراک پکې نشته دی، ملګری پکې نشته دی، دوست پکې نشته دی، خپل خپلوان پکې نشته دی. دا قبر بیا داسې نه وي، دا قبر د دپاره دومره پراخه شي، دومره اوږد کړی شي تر څو پورې چې د انسان نظر رسي. لکه کله د کور چت ته چې سړی وخېږي یا په ځمکه داسې علاقه کې چې کورونه نه وي او دی ګوري 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 چرته هم دته مخې ته غر را نشي، دته داسې معلومیږي چې د اسمان راښکته شوی دی. دغه شانتې دا قبر به د ده دپاره دومره پراخه کړی شي چې تر څو پورې د ده نظر رسي. نو یو سړی به وایي یا یو زنانه به وایي چې دا څنګه کېدی شي، دا قبر خو مونږ لیدلی دی، دا څنګه پراخه کېږي. بیا دغه شان دا قبرونه خو مونږ اینو چې د یو قبر خواته بل قبر دا څنګه پراخه کېږي. نو دې ته ویلی کېږي عقیده، دې ته ویلی کېږي ایمان، چې زمونږ په د خپل غوږونو نه د خپلو سترګو نه زیات ایمان او زیاته عقیده دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خبره باندې. مونږ ته د الله رسول دا ویلي دی حدیث کې چې قبر کولاویږي تر څو پورې چې د دې نظر رسي. دغه قبر د ده دپاره د سکون، د اطمینان، د راحت، د خوشحالۍ ځای ګرځي. بس آمنا وسلمنا الله به مونږ منو، دې ته ویلی کېږي ایمان. که زمونږ عقل یې مني او که نه مني، که زمونږ سوچ کې راځي او که نه راځي، که زمونږ فکر کې راځي او که نه راځي، خو بس د الله رسول ویلي دی قرآن کې دی یا دغه شان حدیثو د رسول الله کې دی، بس آمنا وسلمنا دا به مونږ منو. نو دغه قبر کې درې تپوسونه کېږي د هر انسان نه، د هر نارینه او زنانه نه. دغه منکر نکیر چې کله انسان ته راشي تپوسونه کوي، خوش قسمته کسي چې دنیا دا وخت یې نه ضایع کړی، د کوم وخت په باره کې چې خبره کېږي، بلکې هر وخت سوچ او فکر دی، کله مونځ کوي، کله نوافل کوي، کله ذکر اذکار کوي، کله صدقې ورکوي، کله عمرې کوي، کله حجونه کوي، هر عبادت کې مصروف وي، بزي مشغول او د هر ګناه نه ځان ساتي. چاہے وایي چې الله مې چاہے څوک مې ویني او که نیني، الله خو ما مې ویني، وهو معکم اینما کنتم، شرطه چې تاسو سره هلته الله وي. نو منکر نکیر راشي دی خوش قسمته کس ته وایي درې تپوسونه به درنه کوم، دغه درې وړو تپوسونو جواب به راکوئ. که جواب دې ټیک کو خو کامیابي جنت ته وځې، که جواب دې غلط کو جهنم ته به روانې. دغه درې تپوسونه چې کله کوي منکر نکیر چې راشي، دې کې به دغه منځونه راشي چې دنیا کې منځ کړی دی، نوافل یې کړي. یو کس راځي رسول الله ته فرمایي د الله رسول زه ستا سره په جنت کې یو ځای کېدل غواړم. د الله رسول فرمایي بیا زما مدد وکړه په کثرت سجود سره، سجدې ډېرې کوه، نوافل ډېر کوه. د فرضو نه وروستو دویمه درجه د سنتو، درېمه درجه د نوافلو ده.
او په نوافلو کې اوله درجه هغه نماز تهجد دی او تهجد چې څوک یې د هغې ډېر زیات فضایل دي انشاءالله هغه به چېرته بیانو دغه شانتې د اشراق منځ د ساخت منځ اوابین منځ صلات التسبیح صلات حاجات دغه شان د هر مانځه نه د کوم د چې مخکې نوافل کېږي کثرت سره نوافل کول د کوم مانځه نه چې وروستو مخکې نوافل کېږي لکه ماسپښین شو دغه شانتې ماسخوتن منځ شو مخکې وروستو کثرت سره نوافل کول نو دغه نوافل دغه منځ دغه سنت دغه واجبات دا به ورته قبر کې راشي یو ښکلي او ښایسته صورت او شکل کې دی به ورته وایي چې ته دې تپوسونه نشي کولی دی په دنیا کې ځان ستړی کړی غمونو کې او خفګانونو کې او پریشانۍ کې اوس یې پرېږده چې لږ آرام وکړي بل طرف نه به صدقه راشي زکات به راشي نن بدقسمتۍ نه په زنانو کې دا رواج دی دا فخر کوي په دې باندې چې زما مهر د ټولو نه زیات حالانکې دا په اول د فخر خبره ده نه که چېرته زیات مهر کول دا فخر وی نو د رسول الله نه زیات مهر چا هم نه وی ایښودی د صحابه کرامو نه به زیات مهر چا نه وی ورکړی لیکن زیاتوالی د مهر دا فخر نه دی چې یاره یو زنانه په بلې زنانه باندې فخر کوي چې ستا نه زما مهر سوا دی مهر زیات دی ما نه په مهر کې ځمکه راکړه په مهر کې کور راکړه نن سبا خو د ودونو نه سم د توبې لیسنس جوړ شوی دی په واده خو ټوله خپلې هستیانې او دغه ختم کړي نو ټیک د مهرونه وکړي بیا زکات نه ورکوي نو د کومې زنانه سره سونایي چاندي یا نقدې پیسې ورسره د دې ذاتي ملکیتي دا به خپل زمان نه زکات وباسي دغه مهر نه که زیورات دي که سپین زر دي که سره زر دي نو دا زکات به هم راشي دغه نوافل به هم راشي د دې نه علاوه چې نور څوک نیک اعمال کړي لکه ذکر اذکار شو صدقې ورکړي دي خو چې څومره نیک اعمال د نارینه یا د زنانه کړي دا ټول به ورته قبر کې حاضر شي د دې وجه بل حدیث کې راځي وایي کله چې انسان وفات کېږي نو څوک ورسره د قبر پورې ځي لکه اولاد شو دغه شان خپل خپلوان شو او څوک ورسره قبر ته دنده ځي هغه دغه نیک اعمال بچي او خپل خپلوان د قبر نه وبس کېږي او زنانه خو بس صرف کوره پورې دغه نیک اعمال دا ورسره قبر ته ځي نو دا ټول به ورته وایي چې دا سړی ستړی دی یا دا زنانه ستړې ده پرېږدئ دا ورته وایي چې موږ ته بلکل ایزي اسان تپوسونه کوو انشاءالله خفه کوو به نه پریشانه کوو به نه غمجن کوو به نه بلکل په اسانه ادرې تپوسونه په الفاظو کې ډېر زیات مختصر دي او چې اوس یې وی نو یو ماشوم یې جوابونه ورکولی شي او بلکې هغه جوابونه زده کولی کېږي سکولونو کې هم مدرسو کې هم ادارو کې هم په کورونو کې هم اول تپوس یې کوي من ربک رب دې څوک دی ما دینک دین دې څه دی او ما تقول فی حق هذا الرجل د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې ستا څه عقیده ده نو څومره آسان تپوسونه دي رب دې څوک دی بلکل ایزي آسان تپوس دین دې څه دی او د چا په دین باندې د رسول الله په باره کې څه عقیده بلکل ایزي تپوسونه دي آسان تپوسونه دي یو منټ هم نه لګي په 10-15 سکندو کې دا جوابات ورکول کېږي نو هغه ورته وایي چې ربي الله دا اولني تپوس جواب دې دا شو چې رب باره کې تپوس وکړو نو زما رب الله دی د دویم سوال په باره کې تپوس وکړو نو هغه هم درته وایم چې دین زما اسلام دی او دریم تپوس یې تا وکړو چې د رسول الله په باره کې څه عقیده ده نو هغه د الله تعالی رسول دی او یو حدیث کې راځي د الله رسول به ورته وایي او دغه شان دا به ورته وایي چې هغه خاتم النبیین دی نو مسله د ختم نبوت دا دومره اهم مسله ده چې د قبر په باره کې به دې تپوس کېږي اوس ګورو محترمو درې واړه تپوسونه دي درې واړه جوابات زما موضوع خو دا نه وه خو ذهن ته دا خبرې راغلي درې واړه موضوع دغه جوابات ډېر زیات اسان دي اول څه شی ربي الله تاسو په دې باندې سوچ وکړئ چې دا رب لفظ په قرآن کې کثیر استعمال دی د حضرت ابراهیم علیه السلام د خپل مور سره مکالمه ده او دغه شان هغه په سوره انعام 9 سپاره کې هم ذکر ده نو هلته
د رب کړلی چې زما رب څوک دی. دغه شان د حضرت ابراهیم علیه السلام چې کله د نمرود سره مناظره وه نو بیا هم هلته د رب خبر کړله ربي الذي یحیی و یمیت. دلته که تاسو سورة الفاتحه وګورئ چې په هر مانځه کې موږ ویو د هر مانځه په هر رکعت کې ویو دغه شانتې د شفا په نیت یې ویو دغه شانتې د دعا په نیت باندې ویو. تقریبا هر چا ته معلومه ده معشوق ته معلومه ده خو صرف دومره خبره کول پکار ده چې زده کوي خو صحیح زده کوي. سورة الفاتحه زده کوي خو صحیح زده کوي. صحیح زده کولو مطلب څه شی دی چې داسې زده کوي لکه څنګه چې موږ ته ویلی شوې ده. بدقسمتۍ نه که موږ سوچ وکړو نو په سکول کې به موږ اعلی ډګریانې اخیستي. دا میټرک خو کم از کم هر چا کړی. داسې څوک به ویله چې هغه میټرک نه یې کړی لیکن که د مانځه تپوس ته وکړئ نو الله دې معافي وکړي مونځ یې صحیح طریقه نه وي مونځ ورته صحیح نه معلوم سورة الفاتحه ته واورئ صحیح نه معلوم ورته نو د ټول نه عام شیزونه دا دي دا ټیک کول پکار دی ځکه قبر کې به دې مبارکې تپوس کېږي. نو دغه سورة الفاتحه په شروع کې د دغه رب په باره کې موږ ته مسله ښودله شوې ده الحمد لله رب العالمین. ټول تعریفونه الله لره دي. کوم الله؟ هغه الله چې د کوم په باره کې به درنه په قبر کې تپوس کېږي چې رب دې څوک دی ته به ورته وایې چې الله. نو چې یو سړی هر رکعت کې وایي په هر مانځه کې وایي او سوچ وکړي چې الحمد لله رب العالمین رب العالمین رب العالمین. نو اول زمونږه یا ذهني سوچ فکر دې طرف ته کوي چې ګوره خبردار دغه مسله به درته راځي. بیا که تاسو سوچ وکړئ کله رکوع ته ځئ او رکوع ته ښکته کېږئ نو بیا وایي الله اکبر. قبر کې درنه تپوس وکړئ رب دې څوک دی؟ من ربک؟ ربي الله. رب زما الله دی. نو کله چې لاسونه اوچتئ الله رکوع ته ځئ الله. بیا چې کله رکوع کې تسبیحات وې ربي العظیم رب زما عظیم ذات دی. بیا کم از کم دغه به 3 ځله وې چې دا مسله درته ښه یاده شي. بیا چې کله د رکوع نه پاسه ځئ نو بیا ربنا لك الحمد ربنا لك الحمد. اے زما رب چې د کوم رب په باره کې به زمانه د قبر کې تپوس کېږي هغه لره زما حمد دی هغه لره تعریف دی. بیا چې کله سجدې ته ځې بیا د الله اکبر. بیا چې کله سجده کې تسبیحات وي بیا د ربي الاعلى. بیا چې پورته کېږي بیا د الله اکبر. بیا چې ښکته کېږي بیا د الله اکبر. بیا په سجده کې سبحان ربي الاعلى. بیا چې پورته کېږي بیا د الله. نو په مانځه کې موږ څومره وایو چې الله 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 ربي الله ربي العظیم. او بیا چې کله سلام ګرځو ربنا آتنا بیا هم ربنا دی. د دې الله د لفظ د الله مبارک وي جبريل علیه السلام رب العالمین ته فرمایل چې یا رب دا ستا خلیل کوم حضرت ابراهیم چې دی دغه په باره کې ما اورېدل چې دی د الله سره ډېر زیات مینه کوي ډېر زیات محبت ورسره کوي. ته ماته اجازه راکړه زه د امتحان اخلم. اجازه ورته میلاو شو. د حضرت ابراهیم علیه السلام سره ملاقات وشو. نو چې کله ملاقات وشو نو حضرت جبريل ویل الله. ابراهیم علیه السلام ورته وایي چې دا لفظ د الله براته یو ځل بیا وانخلي ځکه چې هغه د الله سره مینه او محبت او چا سره چې د چا مینه او محبت وي د هغه ذکر هسې په سړي باندې خوږ لګي. په خپل هم د هغه تذکره بار بار کوي او څوک چې د هغه تذکره کوي په هغه باندې هم ښه لګي. و یو کس وږی و د بل کس نه یې تپوس وکړو چې 2 څو شو وایي چې 2 4 روټۍ شوې. نو هغه ته د روټو تپوس نه کوو خو هغه وږی و نو هغه سوچ ټول دغه طرف ته و. نو کله چې د چا سره مینه یو د چا سره محبت وي د هغه ذکر په هغه باندې ډېر زیات خوږ لګي چې څومره د هغه ذکر کوي دومره هغه چې نورې ویلې بار ویلې په خپله هم د هغه تذکرې کوي. نو ویې خو ما ته به څه راکړي ما دې ورته یاد کوی دا به یې درکړم. بیا ورته الله تر دې پورې چې هر څه ورله ورکړه. ابراهیم علیه السلام سره هېڅ هم پاتې نه شو. بیا ورته وایي یو ځل بیا راته بیا وانخلي
وای وا بخله خو تا خو هر څه ما ته راکړه وای داسې چل دی چې الله نوم راته واخله زه هم ستا شومه بس دا کوم څاروي چې ما درکړ زه به دا ستا دپاره ساتمه نو حضرت جبریل علیه السلام وفرمایي چې یا رب یقینا د حضرت ابراهیم علیه السلام ستا سره محبت دی او مینه ده نو د چا چې د کوم یو شي سره مینه یو محبت وي ګوره تاسو به کتلي کله چې د یو کس اپریشن وشي دی واپس هوش کې راځي نو بعض کسان داسې یو طالب اپریشن شوی و د هغه یو ویډیو راغلوه او دغه شان یو عالم هم نو کله چې هغه هوش کې راتله نو یو هغه اذان کو الله اکبر الله اکبر او بلو هغه تبارک الذی تلاوت کو دا دلیل په دې خبره باندې چې د دې د قرآن سره د الله سره مینه او محبت او ګوره بعض کسان داسې چې کله هوش کې راځي څوک وایي مال مې څوک وایي دولت او څوک وایي بچی او څوک وایي مور او څوک وایي پلار د هغوی سره محبت ډېري نو چې د چا د کوم یو شي سره محبت وي هغه ورله په خوله کې بار بار راځي نو دغه الله لفظ د الله زمون په ژوند او زندګۍ کې د دې وجې نه وایي اول ماشوم ته کلمه زده کول پکار ده او کلمه کې هم دی لا اله الا الله دغه شانتې مونځ زده کول دغه شانتې د دې خبرې بار بار د خپل ماشومانو صحیح تربیت کول چې د الله سره تعلق جوړ شي نو دغه اولنی تپوس جواب به ورکړي د دویم تپوس د اسلام په باره کې او اسلام دا هغه دین دی چې رب العالمین فرمایي ان الدین عند الله الاسلام الله ته په ټولو ادیانو کې محبوب او خوښ دین هغه اسلام دی الحمدلله الله موږ ته راکړی دی بغیر د تکلیف نه د اسلام اهمیت عظمت مقام مرتبه چې ګورئ تاریخ وګورئ سیرت وګورئ تفاسیر وګورئ د صحابه کرام واقعات وګورئ د صحابیات واقعات وګورئ چې هغوی د اسلام او د دین لپاره څومره قربانیانې ورکړي یو صحابي اسلام راوړي مور یې ورته وایي تر هغې پورې به زه روټۍ نه خورم تر څو پورې چې تا اسلام نه یې پرېښودی ورته وایي مور ته خو یو مورې خو که ستا په شانتې 100 مورانې شي او هغې ته 100 روحونه ورکړی شي او هر روح چې خېږي دا هر څه ما ته قبول دی لیکن اسلام نه پرېږدم یو بل صحابي د انتهایي مالداره دی زما خیال حضرت عاصم رضی الله تعالی عنه دی چې کله هغه اسلام راوړي نو اسلام پرېږده که اسلام نه پرېږدي دا څه چې تا سره دا ټول پرېږده تر دې پورې چې هغه هر څه اوله کې خو اسلام پرې نه ږدي حضرت بلال حبشي رضی الله تعالی عنه ته وګورئ څومره تکالیف ورته میلاو شو حضرت خبیب رضی الله تعالی عنه ته وګورئ رسول الله ته وګورئ دغه شان صحابیاتو ته وګورئ په اسلام کې اوله چې کومه شهیده شوې دا غم زنانه ده بیا دغه شانتې حضرت ماریا قبطي د فرعون یو خادمه وه نو کله چې هغې اسلام راوړ دین کې داخله شوه دا یاد وساتئ چې دین اسلام دا د ټولو پیغمبرانو یو دی کوم چې دا دین دی دا دین د حضرت عیسی علیه السلام او د حضرت موسی علیه السلام تر ټولو پیغمبران په اصولو کې یو وي بیا فروعو کې اختلافات شته دی نو دغه د فرعون خادمه وه او زنانه وه او د بادشاه خادمه وه او څوک چې د بادشاه نوکر یې هغه مزې وي بس د بادشاه نه زیات مزې چرچې د هغه وي او بیا هغه بادشاه چې هغه دا اعلان کړی فقال انا ربکم الاعلی د ربوبیت دعوه یې کړې وه دغه خادمه چې وه نو د فرعون د لور خدمت به یې کوه هغې پټ اسلام راوړ اسلام کې داخله شوه اسلام یې قبول کو چا ته هم نه و معلوم یو ورځ هغې بسم الله یاده کړه لفظ د الله یاد کو د کوم لفظ د الله په باره کې چې خبره روانه ده نو تپوس یې وکړی شو چې ستا د الله نه څوک مراد دی ځکه چې دا دعوه خو فرعون هم کړوه ورته وایي زما د دې الله نه هغه الله مراد دی چې زما هم الله دی د فرعون هم الله دی د ټولو الله دی فرعون ډېر سخت غوسه کې راغی وایي اچھا زما نه بل رب دا منیه د دغه خادمې دوه لوڼه وي یو لور چې دا نو هغې ته یې پی ورکول او بل لور چې وه نو هغه ګرځېدونکې وه ګرځېدله به
او دا هرې مور ته پته لګي چې د بچې سره د مور څومره محبت وي او بیا که چېرته جنکۍ نو د هغې سره بیا د مور څومره مینه او محبت وي نارینه اولاد سره دومره محبت نه وي لکه لوڼو سره چې د مور څومره محبت وي دا مور ته پته لګي د مور نه علاوه دا څوک هم نشي معلومولی چې هغه محبت څومره دی ځکه د هغې تعلق د زړه سره دی خو هر یو زنانه دې ځان ته وګوري چې زما د خپلې لور سره څومره محبت یو زنانه خو دا هم نه برداشت کوي چې زما لور ته دې څوک سخته خبره وکړي څوک یې څپېړه ورکړي تر دې پورې چې هغه واده هم شي بیا هم که چېرته په دې لور باندې سخت دی نو هغه یې نشي برداشت کولی واپس یې کور ته راولي نو دغه فرعون ورته ویله چې ګوره که ښایسته ژوند غواړي زندګي غواړي د دنیا قسمه قسم نعمتونه غواړي نو ستا لپاره مسله دا ده چې راشه ما رب ومنه او که چېرته ما رب نه منې رب د موسی رب منې نو داسې سخته سزا به درته درکړمه چې یاد به وساتې دلته ګوره یو طرف ته څه شی دی نفس دی د لور محبت دی د خپل جان محبت دی بل طرف ته د ایمان دی څومره چې د انسان ایمان مضبوط وي دومره هغه د دین دپاره قربانیانې ښه ورکولی شي نو نفس خو ورته دا وایي ځان هم بچ کا لونه هم بچ کا د بادشاه په کور کې به پاتې کېږي د دنیا نعمتونه به درته میلاویږي د دنیا مزې چرچې به درته میلاویږي د دنیا خوندونه به درته میلاویږي ټول به درته کوي ټول به درته شاباسۍ وایي په ټولو باندې به فخر کوي ښې ښې کپړې او ښې ښې جامې او د بادشاهت زندګي او ژوند به تېری او ایمان ورته وایي خیر دی د بادشاه کور کې ژوند او زندګي تېری خیر دی مزې چرچې به لیکن دا هر څه پرېږده د آخرت ته دې ترجیح ورکړه الله ته ترجیح ورکا او دا ورته وایي چې نه ما دین قبول کړی دی اسلام مې قبول کړی دی موسی مې پیغمبر منل دی نه پرېږدم دا د ټولو نه مخکې فرعون اډر جاری کو حکم یې جاری کو اور بل کوي اور یې بل کو په هغه اور باندې کړهی کېښودو هغه کړهي کې تیل واچول د هغه خاتمې د په مخ کې هغه تیل خوټ کېږي اور بلیږي ورته وایي دا اور انجام دی ستا د لوڼو او ستا که چېرته ته دین نه پرېږدې ورته وایي نه پرېږدم دین هغه لور یې راوسته اول یې ورته سر ښکته کو لکه څنګه چې تاسو پکوړې پخوئ په غوړو کې خوټ کېږي دغه شانتې د هغې د هغه جګر ټوکړه د هغې هغه لور چې په مینه او محبت یې غټه کړ وه او د مور د لور سره څومره مینه او محبت دی چې څپېړې نشي برداشت کولی نن د هغې په مخ کې د دین دپاره د اسلام دپاره د رب العالمین د خوشحاله کولو دپاره د هغې لور هغه تیلو ته روانه ده او داسې خوټ کېږي لکه څنګه چې چرګ په اور کې خوټ کېږي په غوړو کې خوټ کېږي لکه څنګه پکوړې سموزې په تیلو کې خوټ کېږي نن د هغې هغه لور د دین دپاره د اسلام دپاره په هغه تیلو کې خوټ کېږي هغه ورته په خپلو سترګو ګوري څومره سخت منظر دی په ویلو کې دومره سخت چې بیانولي ناقابل برداشت بیانول هم څوک نشي اورېدی هم څوک نشي نو یو سړی ګوري ورته خپله لور په داسې حال کښېني په هغه به څه تېرېږي هغه یې برداشت کړه د سترګو نه یو اوښکه لاړه بلکل ورته ولاړه ده دغه ظالم په دغې باندې صبر ونه کو په هغې کې ماشومه را د هغې کې نه ماشومه را لرې کوله او د هغې کې ماشوم سره څومره مینه او محبت وي ټوله شپه که چا چاړي مور ورته ناستی که معمولي غوندې تکلیف مور خوب نه کوي معمولي غوندې درد ورته کله یو ډاکټر ته کله بل ډاکټر ته کله دم ته کله یو شیز ته کله بل شیز ته مور ته سکون نه ورسي چې دغه لور ته تکلیف مور روټۍ نه خوري خوب نه کوي آرام نه کوي خبرې مزه نه ورکوي مجلس مزه نه ورکوي لور مې بیماره ده لور ته مې تکلیف دی دغه ظالمانو هغه لور د هغې د غۍ کې نه په زور راښکا او هغې هغه خپلې مور ته غاړه ورکړ وه هغه مور ته یې چغې وهلې سورې وهلې لکه نن مور بې بسه ده ځکه قرباني ورکوي د دین او اسلام دپاره هغه ظالمانو هغه لور یې هم تیلو ته ور وغورځوله دوه لوڼې د دین دپاره پیش کړې او بیا په خپله هم هغه وغورځوله د لور قرباني ورکړه د لوڼو قرباني ورکړه خپله قرباني ورکړه لیکن دین یې پرې نه ښودو
د فرعون بیبی حضرت آسیہ چې رب العالمین د هغې ذکر په قرآن کې کړی ولې د دین دپاره قرباني ورکړله دغه ظالم چې د بادشاه ښځه وه او د بادشاه نه د بادشاه د ښځې بیا ډېر زیات چلیږي بلکې نن سبا په حکومت ټول د زنانو دی دا نارینه خو چې په نوم باندې نارینه پاتې دي چې کومه یو مسله کومه یو خبره یې د کور نه ورته وزیر اعظم یې اډر نه جاري کړی نو سړی اخوا دېخوا نشي کولی لکه څنګه حکومت یو ښکاری یو پټي چې هغې ته ایجنسۍ ویل کېږي حکومت ټول هغه چلی دغه شانتې دا نارینه و نظام ټول هغه زنانه چلی از په نوم باندې نارینه یي بس که دغه کور کې ورته زنانه وایي پاسه پاسې که ورته وایي کښېنه کښېني که ورته وایي اخوا لاړ شه اخوا ځې که وایي دې خوا لاړ شه دې خوا ځي په ظاهره باندې دا ځان د سړی وایي خو شاته نه ده کنکشن ټول د شاته نه وي د بجلۍ مثال یې د ټرانسفارمر نه چې څنګه بجلي چلېږي دغه فرعون بیبي وه په جسم به ورته میخونه لګول قسمه قسم تکالیف به ورکول لیکن هغې هغه هر څه قبول کا دین یې پرې نه ښود الله ورله کوم مقام ورکړو کوم مرتبه ورته ورکړو نو دغه اسلام دپاره دا اسلام الله ته ډېر زیات محبوب دی او بیا رب العالمین صفا فرمایلی دی ومن یبتغي غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه وهو فی الاخرة من الخاسرین چا چې د اسلام نه هټ کر کې کوم یو عمل وکړو الله تعالی هغه عمل نه قبلوي په هغې ورته اجر نه میلاویږي بلکې واپس په هغې باندې پکړلی تپوس به دې کوي او دا اسلام دا هغه عظیم نعمت دی قرآن کې رب العالمین فرمایي ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین چاته چې اسلام نه دی نصیب شوی څوک چې مسلمانان نه دي د قیامت په ورځ به هغه په ډېر ځایونو کې ډېر ځله دا تمنا به وکړي دا ارزو به وکړي د دې خواهش اظهار به وکړي پریشانه به شي کاش موږ صرف په دنیا کې یو ځل لا اله الا الله محمد رسول الله ویلي وي او موږ مسلمان وي نن به موږ د جهنم نه بار شوي وي ځکه چا چې یو ځل دا کلمه وویله او دا اگر چې څومره ګناهونه دنه وشو دا ګناهونه په وجه به دی جهنم ته ځي لیکن د اسلام او د دین او د ایمان دا برکت دی چې یو ځل به د جهنم نه رابر کېږي بیا وایي چې یا لیتنی کنت ترابا هی افسوس کاش چې موږ ایسته خاورې شوي وي نو د چا په زړه کې چې ذره پر ایمان وي هغه به د جهنم نه بار راوځي بیا چې کوم کسان په جهنم کې پاتې شي دوی به ډېر سخت عذاب کې وي ډېر سخت تکلیف کې وي فرشتو ته به وایي یا مالکو لیقضي علینا ربک ونادا اواز به وکړي دوی مالک دا د جهنم هغه داروغه ته ویلی کېږي چې د رب العالمین نه سوال وکړه موږ د جهنم نه اسیم نشو وتی دا سوال وکړه چې په موږ باندې دا عذاب کم شي یا د رب العالمین نه دا سوال وکړه چې موږ ته مرګ راولي چې موږ ختم شو دې کې به ډېر وخت تېر شي ډېره زمانه به تېره شي بیا به ورته دغه ملایک وایي چې تاسو د رب العالمین نه برای راست سوال وکړئ موږ ورته نشو ویلی رب العالمین به دومره غوسه کړي بیا به دوی د الله نه سوال وکړي وایي ربنا غلبت علینا شقوتنا ای الله موږ باندې ګمراهي بدبختي غالبه شوې وه ته اوس په موږ باندې رحم وکړه ته په موږ باندې کرم وکړه دنیا کې الله الرحمن دی او په آخرت کې الله رحیم دی هلته به کرم صرف په مؤمنانو نو رب العالمین به ورته وایي اخسئوا فیها ولا تکلمون کورې شئ زما سره خبرې مه کوئ بس د جهنم دروازې به همیشه دپاره بند کړی شي خالدین فیها فلا یخفف عنهم العذاب ولا هم ینظرون نو اسلام الحمدلله ثم الحمدلله چې موږ مسلمانان یو او په اسلام باندې موږ ته هیڅ تکلیف نه دی میلاو شوی په اسلام باندې موږ
قربانی نه دا ورکړي، نه مال لګولې، نه جان لګولې، نه وخت لګولې. چې کله دنیا ته راغلی د مسلمان په کور کې پیدا شي، مور مسلمانه، پلار مسلمان، نیکه مسلمانه، نیا مسلمانه، خاندان مسلمان، ماماګان، مامیګانې، ترونه، ترور، زامن، ټول مسلمانان، بلکې ټول علاقه مسلمانانو. دا هر طرف ته د اسلام صدا ده، ځکه موږ ته د اسلام پته نه لګي. که نن دور او زمانه کې موږ وګورو، په نن وخت کې هم داسې علاقې شته دی چې هلته د اسلام نوم اخیستل خپل ځان مرګ ته پیش کول دي. هندوستان کې څومره مسلمانانو باندې مظالم تیر شو، په کشمیر کې په مسلمانانو باندې څومره ظلمونه روان دي، په چاینا کې په مسلمانانو باندې څومره ظلمونه روان دي. او زه خو دا وایم دا کوم حالات چې په موږ باندې اوس راغی، دا کومې بیماریانې راغي، دا د مسلمانانو د هغه بددعاګانو د وجې نه. تقریبا 2 میاشتې وشوې چې په کشمیر باندې کرفیو ده، په کورونو کې بند دي. رب العالمین په داسې عذاب راوست چې هغه کفار په کورونو کې بند شو. بالکل هر یو بل زه سپر طاقت یم. نن د ټولې دنیا ټکنالوژي، د ټولې دنیا قوت، د ټولې دنیا طاقت هغه د یو بیماری مخکې بې بس نظر راځي. ټول ډاکټران هغه چې په خپل ډاکټرۍ به ناز کو، فخر به کو، غرور به کو، نن هغوی هم علاج نه ورځي چې څه وکړو. د ټولې دنیا بادشاهانو ته پته نه لګي چې څه وکړو. وجه دا ده چې مظلومانو ډېرې بددعاګانې کړي. وجه دا ده چې رب العالمین خفه شوی دی. نو څومره کفار چې دی نو هغه له دنیا نه لاړل، او چې کوم دي نو هغه په کورونو کې محفوظ دي. او د هغې سره سره وایي د وچو د زور نه لامده هم سوځي، مسلمانان هم ګیر دي. ځکه دغه مسلمانانو د کفارو په حق کې ها میلاو کړی و، د هغوی اتحادیانو د هغوی سره اتفاق کاوه، مسلمانانو به چغې سورې وهلې. په مصر کې، په شام کې، په افغانستان کې، په چیچنیا کې، په بوسنیا کې د څومره زنانو سره به ظلمونه کېده، د څومره سپینګیرو سره به ظلمونه کېده، جسمونو نه به غوښې کټ کولی کېدې. رب العالمین خو د خپل مسلمان بنده سره ډېر مینه او محبت کوي. کله چې د رب العالمین غضب راغی، اوس ټول په ژړا باندې ژاړي. هغه چاینا چې په اسلام باندې مکمل پابندي و، چا بازار نشو کولی، چا به ښکاره بیان نشو کولی، چا به ښکاره د دین تبلیغ نشو کولی. چې کله حالات پې راځي نو د چاینا صدر هم جومات ته روان دی، وزیر اعظم هم جومات ته روان دی، ټول جوماتونو ته روان دي. او هغه ایټلی چې هلته په حجاب باندې پرده وه چې تاسو برقې نه اچوئ، تاسو پړونې نه اچوئ، نن هغه ایټلی نه 800 کاله وروستو بله شپه په ټول ایټلی کې د هر کور نه د اذانونو اوازونه راتله. او بیګا په ټول پاکستان کې د شپې 11 بجې د هر کور نه د اذانونو اوازونه راتله. د هر چا په خوله باندې الله اکبر، الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، حي على الصلاه، حي على الفلاح، صدا اوازونه راتله. علما ورته د کوم وخت نه د چغې سورې وهلې. اوس جوماتونه آباد شو، ټول جوماتونو ته را روان دي. اوس ورته موږ وایو جوماتونو ته مه راځئ، احتیاط وکئ. تاسو خو د الله عبادت او بندګي نه کوئ. نن چې څنګه الله را ونیولې، الله طرف ته رجوع وکړه. نو هغه خلکو چې الله نه مانه، نن ټول ومانه چې الله تعالی شته دی. دا خو صرف د دنیا ژوند او زندګي ده. او بیا دومره خطرناک مرض هم نه دی. که د دې نه نور خطرناک راغلی بیا هم څه کېدی. او داسې مرض چې د جنازې پته نه لګي، داسې مرض چې د قبر پته یې نه لګي، داسې مرض چې څوک ورته نږدې هم نه ورځي. دا صرف الله خفه شوی دی، الله خفه شوی دی. د دې تقاضا دا ده چې الله طرف ته فریاد وکړی شي، الله طرف ته رجوع وکړی شي چې یا رب العالمین د عذاب زموږ نه لرې کړي. نن پوره دنیا پریشانه ده، پوره دنیا. نن علما هم چغې وایي، سورې وایي احتیاط وکړئ، احتیاط وکړئ، کورونو کې کښېنئ. کوم احتیاطي تدابیر دي، ډاکټران درته وایي، ماهرین درته وایي، حکومت درته وایي، ریاست درته وایي، محکمه صحت درته وایي، دا ستاسو د تحفظ لپاره دي. نو لہذا مسلمانانو د تکلیف ورکولو باندې الله خفه کېږي. بلکې یو حدیث کې راځي، وایي که یو سړی راپاڅي بیت الله شریف وران کړي، الله پې دومره نه خفه کېږي لکه څومره چې مسلمان ته د مسلمان په قتل باندې، د مؤمن په قتل باندې الله خفه کېږي. څومره مسلمانان بې ګناه قتل شو.
مسلمانان په دې حد ته رسېدلي په یو بل پسې ټوپکې راغلي، په یو بل پسې تمانچې راغلي، یو بل قتل کوي، د یو بل سره حسد دی، د یو بل سره بغض دی، د یو بل سره کینه ده. یو مسلمان بل مسلمان نه برداشت کوي، یو مسلمان بل مسلمان نه برداشت کوي. او دا یاد ساتل پکار دی چې تر څو پورې مسلمان وي دا دنیا به وي، کله چې مسلمان ختم شو الله به دا دنیا هم ختمه کړي. ځکه دنیا الله پیدا کړې د خپل عبادت لپاره ده، جوړه کړې د خپل عبادت لپاره ده، او د الله عبادت مسلمان کې چې مسلمان ختم شو دنیا به هم ختمېږي. کوم وخت هغه پوره کېدونکې دی انشاءالله مخکې به دغه کوو بیان. خدا یو احتیاطي یو څو خبرې مخکې درس کې معموم کړوې دې کې بیا کومه. ګوره دا کومه بیماری چې راغله، دا کوم مرض راغلی، دا سنجیده اخیستل پکار دي. د دې سره ټوکې او د دې سره مذاق او د دې سره مسخرې نه دي کول پکار. یو خبره د ټولو د دې بیماری د ختمېدو لپاره الله طرف ته رجوع کول چې څومره ګناهونه دي ټول ګناهونه پرېښودل، څومره عبادت دی هغه شروع کول. دویم مسنون اذکار چې داسې حالاتو کې رسول الله کومې دعاګانې ویلي هغه دعاګانې ویلي. او دریم نمبر کې احتیاطي تدابیر کول. هغه کې یو څو خبرې د انسان ذهن کې راځي او یا هغه څوک چې په دین باندې صحیح نه پوهېږي هغه لنډه دا خبره وکړي چې یاره بس مونځ کوه، ذکر اذکار کوه، تلاوت کوه، الله به حفاظت کوي. د احتیاطي تدابیرو بالکل ضرورت نشته دی. نو دا بالکل یو حماقت دی. زمونږ اسلام او زمونږ دین دا نه دی ویلي چې ته مونځ کوه احتیاطي تدابیر مخ خپلوه. د مونځ خپل مقام دی، اول نمبر کې مونځ دی، اول نمبر کې الله ته رجوع ده، لیکن هغې سره سره به احتیاطي تدابیر به هم کوي. که تاسو وګورئ دا مخکې یو وبایي بیماری تېره شوې ده په تاریخ کې د صحابه کرامو په دبر کې. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ هغه علاقې ته روان دی چې کله ورته پته ولګېده د صحابه کرامو سره مشوره وکړه، وایي څه وکړو؟ وایي داسې وکړئ واپس شئ. نو څه ورته ویل چې نه مخکې ځو. عمر فاروق واپس شو. عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنہ ورته ویل چې یا عمر آیا ته د رب العالمین د تقدیر نه تښتې؟ که الله زموږ دپاره په دې کې شهادت لیکلی، مرګ لیکلی، خو موږ ته فرق میلاو شي، نو تاسو ولې واپس کېږئ؟ لکه نن دور کې خلک هم دغه خبره کوي چې مرګ لیکلی هسې هم لیکلی دی. نو د احتیاطي تدابیرو کولو څه ضرورت؟ نو عمر فاروق ورته ویل چې زه د الله د تقدیر نه، الله تقدیر طرف ته ځم، زه د تقدیر نه تښتم نه. دا اسباب اختیارول، احتیاط کول، احتیاطي تدابیر خپلول دا تقدیر دی. په دې کې ورته عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنہ راغی، ورته وی فرمایل عمر زه ستا له فیصلې سره اتفاق کوم او ما د رسول الله نه اورېدلي اذا سمعتم بالطاعون بارض فلا تدخلوها. کله چې تاسو واورئ چې په دغه علاقه کې دا بیماری د طاعون وبایي بیماری نه، فلا تدخلوها، دغه علاقې ته مه ورځئ. او کوم کله چې تاسو په کومه علاقه کې فلا تخرجوا منها، د هغې نه مه وځئ. نو ای عمر دا تا چې کومه فیصله وکړه دا بالکل حق او صحیح فیصله دی وکړه، دا د رسول الله فرمان دی. نو د عمر فاروق نه د چا مضبوط ایمان خو به نه وي چې هغه دومره احتیاط کوي چې هغه علاقې ته نه ورځي او بس کېږي. او بیا په هغه طاعون کې تقریبا 24,000 پورې کسان شهیدان شوي. نو هغې زموږ نه مونځ هم زیات کوو، ذکر اذکار هم زیات کوو، لیکن هغوی ته شهادت میلاو شو. نو لہذا دا غلط فهمي ده. مونځ کوئ، ذکر کوئ، اذکار کوئ، الله نه دعاګانې غواړئ، الله ته جړاګانې کوئ، د هغې سره سره احتیاطي تدابیر هم خپلوئ. بیا د هغې لپاره یو دا ده لاسونه بار بار انځل. مخکې موږ دا خبره کړوه او دا خبره چې آیا بیماری بل ته لګي که نه لګي، نو عقیده به دا ساتي چې دا بیماری د یو کس نه بل ته نه لګي. او حدیث کوم راغلی، حدیث د بخاري دی، فلا عدوه. لیکن په حدیث د بخاري کې دا هم راځي فر من المجذوم فرارك من الاسد، چې د مجذوم نه داسې تخته کوه لکه څنګه چې د شیر نه. نو عمل به د احتیاط وي، عقیده به دا وي چې دا بیماری نه لګي، خو عملا به ته احتیاط کې. نو یو هغه علاقې ته نه ورتلل. دویم د خپل جسم حفاظت کول، او بیا بالخصوص د لاسونو
لاسونه بار بار انځل کثرت سره انځل. ما په حساب کړی دی که سړی د سنت مطابق لاسونه یې نو تقریبا په یو ورځ کې 15-20 ځله انځل کېږي. او چې لاسونه 15-20 ځله وینځل شي هغه کې بالکل جراثیم نه. دویم مسله یو بل ته لاس ورکول. په اسلام کې خدا بالکل جایز نه ده چې یو پردی ښځه د پردي سړي ته لاس ورکړي یا یو پردی سړی پردی ښځې ته لاس ورکړي سلام دې ورسره وکړي، بلکې سلام هم نه دي کول پکار. او کله چې لاس ورکړي یو بل ته نو د دوی دواړو لاس په جهنم کې پراته دي. اوس دې وخت کې زنانه ته هم پکار ده چې بلې زنانه ته لاس نه ورکوي، بس په سلام باندې اکتفا وکړي السلام علیکم ورحمت الله. او زموږ پښتانه سلام څه کوي؟ ستړی مه شئ په خیر علی دا سلام دی. دغه شانتې نارینهو له دا پکار ده چې یو نارینه دې بل ته لاس نه ورکوي، یو څو ورځې پورې دا احتیاط وکړي. او دا هم د رسول الله د احادیثو نه ثابت ده. بنو ثقیف یو قبیله ده، د هغې کې څه کسان راغلل، هغې یو مجذومي و، بیعت دپاره راغله. رسول الله ورسره بیعت ونه کړو، حالانکې رسول الله چې به کله بیعت کو لاس به ورله ورکاوه. نو امت ته یې وښودله چې تاسو هم احتیاط وکړئ. دغه شانې کله چې مظلومي سره تاسو خبرې کوئ نو فلیکن بینکم وبینه قدر محن، ستاسو په منځ کې به فاصله پکار ده. او د فاصلې لپاره بهتر شی چې هغه ماسک استعمالول. دا ماسک استعمالول دا د خپل تحفظ لپاره هم دي او د بل د تحفظ لپاره هم دي. مثلا تاسو دا بیماری دا ته دا ماسک نه استعمال ستا دا بیماری بل ته لګېدی شي یا بل ته د تی نه استعمال تا ته هم لګېدی شي. دا څو څیزونه دي د احتیاط کول. یو د کور نه بالکل بهر نه دي وتل پکار. او کور کې کېناستل مطلب دا نه دی چې ګناهونه کول، بلکې دغه کور کې الله ته جړاګانې کول، الله راضي کول، نوافل کول، ذکر اذکار کول. دویم لاس ورکولو کې احتیاط، بلکې یو ځای ناسته کې احتیاط کول پکار دي. دغه شانې خبرې کولو کې فاصله ساتل پکار دي. او ذکر اذکار روزې د دې اهتمام کول پکار دي. الله دې عمل کولو توفیق رانصیب. امين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. يا إله العالمين يا إله العالمين زمون صغيرة كبيرة ټول ګناهونه معاف الله ته زمون ناراض شي، الله ته زمون ناراض شي. یا رب العالمین دا کوم وبا په مونږ باندې راغله، یا الله دا کوم بیماری په مونږ باندې راغله، یا رب العالمین مونږ خپل حفاظت نشو کولی، الله ته مونږ حفاظت وفرمایا، الله ته مونږ د دې بیماری نه محفوظ کا. یا الہ العالمین دا علاقه محفوظ کا. یا رب العالمین زمونږ نه څومره ګناهونه شوي دي الله صغیره کبیره ګناهونه دي، الله کبیره ګناهونه دي. یا رب العالمین مونږ معاف کا. الله د مرګ نه مخکې مخکې الله مونږ معاف کا. یا رب العالمین د خطرناک مرګ نه وساته، یا الله د دې ذلت د مرګ نه وساته. یا رب العالمین یا رب العالمین څومره مسلمانانو ته دا بیماری لګېدله، یا الله ټولو ته صحت کامله عاجله مستمره ور نصیب کا. یا الله څومره مسلمانان بچ دي، یا الله ته محفوظ وساته. یا الہ العالمین یا رب العالمین بالخصوص ډاکټران چې څومره قربانیانې ورکوي، یا رب العالمین خپل ځانونه مرګ ته پیش کړي. یا الله هغه کس چې ورور ورته نه ورځي، پلار ورته نه ورځي، مور ورته نه ورځي، هغې د علاج دپاره دغه ډاکټران ناست دي، هغې ورته نږدې ورځي. یا الله تعالی دغه ډاکټرانو حفاظت وفرمایا. یا الله هغوی ته اجر عظیم ور نصیب کا. څومره زموږ پولیس محکمه ده، یا الله هغوی هم د مرګ دپاره خپل ځانونه پیش کړي. یا الله په دې سخت تکلیف کې بیا هم د عوامو تحفظ دپاره، د مسلمانانو تحفظ دپاره ورځ پی او کړله. یا الله ته د هغوی حفاظت وفرمایا. زموږ کوم آرمي ده، یا الله هغوی هم لګیا دي، محنتونه کوي. یا الله پاک د عوامو د بچ کولو دپاره تحفظ کوي، سعی کوي، کوشش کوي. یا الله ته د هغوی هم حفاظت وفرمایا. یا الله څومره علما دي لګیا دي، بیانات کوي، دغه شان خپل مدرسې خالي کړي. څومره طلبا دي، یا الله هغوی هم قربانیانې ورکوي. یا الله مالي جاني قربانیانې ورکوي. یا الله ته د هغوی دغه قرباني قبول کا. یا رب العالمین ته د هغوی حفاظت وفرمایا. یا الہ العالمین ته مونږ معاف کا. یا الله دې مدرسې ته ترقي ور نصیب کا. یا الله په ټولو مدرسو کې وځلوه. یا الله پاک څومره طلبا چې دلته راځي، یا الله ته علم نافع ور نصیب کا. یا رب العالمین څومره زنانه دې درس ته راځي، یا الله دنیا او آخرت کې ورته اجر عظیم ور نصیب کا. په قدم قدم ورته اجر عظیم ور نصیب کا. یا الله
کورونو د سکون د اطمینان د راحت نه ډکا یا رب العالمین د کورونو نه هر قسم بیماریاں لري کا یا رب العالمین د دې درس په برکت سره یا الله د دې په کورونو کې برکتونه راولا یا الله سکون اطمینان راحت راولا یا الله کچرته کاروبار نه حلال کاروبار ور نصیب کا یا رب العالمین کله چا اولاد نه نیک صالح اولاد ور نصیب کا یا رب العالمین کله چا اولاد وی نیک صالح دیندار ورته غټ کا یا رب العالمین د چا څه قسم پریشانی وی یا الله دغه پریشانیاں ختم کا یا الہ العالمین د دې پړو کې څه قسم جائز حاجتونه الله پاک د خپل غیب خزانونه پورا کا الله د خپل غیب خزانونه پورا کا وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه کزمو چینل سبسکرائب کړئ نو سبسکرائب کړئ او ټله نشان ووهئ